بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوضوء مرتن مرتن. دغه شان بعض حدیثونه مخکې راغلي او په هغې کې موږ وضاحت کړو. نفس متن کې څه اشکال دلته نشته. لکه اودس کله سړی هر یو اندام یو ځل ووینځي نو فرض ادا شو، منځ پې کېږي. دې کې چا څه اختلاف نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل هم وینځلی دی اندام، دوه ځلې هم وینځلی دي او درې ځلې هم وینځلی دي. کامل اودس چې کوم دی نو هغه درې ځله دي. بس مسله نوعیت دغه دی. اوس دا به که مقلتوب وي چې ته یو ځای کې صرف یو ځل وینځې او د خلکو مخکې او ځان په دې مشهور کړي چې دی یو ځل وینځي، دا که مقلتوب دی. په دې حدیث باندې دې ته په حدیث عمل نه وایي. دا خلکو ته بس ځان نه څه شی جوړولی. مسله صرف د جواز ده. په یو ځل باندې هم چې ته اندام ووینځې ستا مونځ کېږي، په دویم ځل باندې هم کېږي. وضو کامل هغې دی چې انسان درې ځلو کې کامل په دې معنا چې اجر به الله پوره درکوي. نفس دغه احادیثو دغه لحاظ سره څه مسله نشته وایي. البته بعضې اسانیدو کې دلته څه مسائل دي، انشاءالله زه هغه واضح کوم. الوضوء مرتن مرتن، اودس یو ځل دا مطلب چې هر اندام یو ځل وینځل. فرض هم دغه دی. قرآن مجید چې کوم حکم کړی دی چې فغسلوا وجوهکم وایدیکم فلان فلان، خو د هغې نه مطلب دا کړی چې هر اندام دی یو ځل ووینځلی شي. حدثنا محمد بن یوسف، دا استاذ محترم دی محمد بن یوسف د امام بخاری رحمه الله. قال حدثنا سفیان. سفیان دلته کې مراد سوری دی، سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ. عن زید بن اسلمہ. دا محمد بن یوسف په صحیح بخاری کې او دارنګې نورو د حدیث په کتابونو کې دوه راویان دي چې هغې ته محمد بن یوسف وایي. او دلته کې دا څوک دی؟ یو دی محمد بن یوسف فریابی او یو دی محمد بن یوسف البیکندی. دا دوه دي. یعنی د سفیان سورینا شاگردان چې کوم دي هغه دقه دوه دي، محمد بن یوسف فریابی او محمد بن یوسف بیکندی. اوس به څه پته لګېږي چې دا کم یو دی؟ نو د هغې دپاره طریقه بیا دا ده. هسې دعوه مه کوئ چې دا فلانی دی فلانی به وي. په علمي میدان کې دا قسمه خبرې خوند نه کوي او د دې دپاره طریقه زده کوي. زه یو تیسیس ګورم نن سبا، نو په هغې کې یو ځای لیکلی دی چې قال عرج. اصله یې لګی د عرج ترجمه یې لیکلې ده. نو ما یې تپوس وکړو چې ته کوم عرج ترجمه لیکې، نو تا سره څه دلیل دی چې دغه عرج دی؟ یعنې په یو نوم باندې یو راوي دی نو خو ټیک دی، ته ځان د بېغمه کړه. خو چې په یو نوم باندې دوه کسان دي یا درې کسان دي یا څلور کسان دي، نو تا سره څه طریقه ده د هغې د معلومولو؟ نو دا د علم خبره ده، دا به زده کوې ما نه، لکه دا څوک ښایي نه چاته. د دپاره طریقه دا ده چې حافظ مزي کوم کتاب لیکلی دی تهذیب الکمال، هغه تهذیب الکمال به ته راواخلې او د هغې دوه درې صفحې به ته ولولې. نو ته به وګورې چې کله هغه یو راوي لیکي نو د هغې راوي ترجمه لیکي. ترجمه لفظ چې مونږ وایو د حدیث په باب کې، نو د هغې نه مراد چې کوم وي هغه د یو راوي شخصي حالات دي. مونږ وایو د فلانکي عالم ترجمه سره، یا د فلانکي لوی شخص ذاتي حالات څه دي، یا ترجمه وایي. دا اصطلاح ده. یعنې هغه ترجمه نه ده کومه چې د قرآن ترجمه ده، د حدیث ترجمه ده، یا د فلاني سیز ترجمه ده. دا هغه شی نه دی. د دې جمع تراجم راځي. دا خالص علمي اصطلاحات دي، دا زده کول پکار. نو هغه د یو سړي شخصي حالات لیکي، هغې شخصي حالات ته مونږ وایو ترجمه. چې کله شخصي حالاتو لیکي نو بیا هغه لیکي چې روا عن، دا سړی روایتونه کوي د فلانکي نه. نو هغه د استادانو فهرست هغه الفبایي لیکلي، مثلا آدم، ادریس د انداز باندې به لیکلي
او بیا بدام کوشش کی چې په بریکټ کې بعد تاته کتابونه لګي. مثلا د ادریس نه چې کوم روایت کې ناکم ځای موجود دی دا لیکلي جدا مطلب چې ابن ماجه کې سو خبر غوړو ان شاء الله استامه کې وو خو کتاب په دې طریقه باندې د استادان دې څه د پاره لګي دا دې د پاره لګي چې تاته د شاګرد تعین وشي. یو دغه طریقه شاګرد چې ته معلومه د په استاد به معلومه نو چې کله د استادانو لیکني زموږ خو دوه یا درې استادانی بلکې د باندې خلکو استاد هم نه د باندې خلکو استاد نه او د باندې دوه دی استادانی لیکن دا اصلاح هو په سونو استادانو نو کله کله شپږ شپږاته ته صفه دغه د استادانو فرستي چې کله ختم شي بیا بدلی کی روان هو دا مطلبي چې د شاګردان سوک دي ترګمه چې تاسو د یو سړي د شاګردانو او د استادانو فهرست نه معلوم نو ترغه ته تعین نشي کولای چې دا راوي سوک دي. دا ډېر ګران علم دی او خلق دی علاقو کې دنه واقف نه دی ځکه دې د یو راوي په بلخلی د بل په بلخلی اکثر او بیشتر اهل بدع او اهل شرک هغه چې د کوم سوزونه استدلالات کی نه کې د قسم سوزونه یو وزار ای وای هغه په نوم کې بتا سره دوکه کوي چې دا فلانه ختمی دی او ختمی نه کی سره جوړ کړی راځي دا غي طریقه دارا چې خلک کتاب ته دن ورشي. حافظ مزي کتاب په دې باب کې بنیادی کتاب نه مزي ډېر ساده سره و اچره به تفصیلی خبره نه کوله جواب به بس پهاو نه کیو یعنی خبره بتا ته پوښتنه لوی خبره بده وکړه وګڼه او دا جواب بیا یسو یا نو دا سه خو خپل ول پګار دی چې سړی خبرې کمی وکي او کار ډیر وکي زمون کار ولټه وکړه ډېر دی چورته سولې کا چل نور دی دا حال چې کوم دی د امام قرطبي هم دا خبره ډېر کمی کوله بلکې هغه ساده دومره چې هغه ټول جن په دوه ساده روګه درکړل دا خلک وی دا څنګه کار کوي خلک دا قسم خلک کار کوي چې دومره ساده جون تیری چې ولنګ چولې پاس کوم دی د حرام په شان شه درلې ابا جامو څه داغه جواب هم یې سونو کو صرف او داغه حال د امام ونیفه رحم الله ده چې هغه تفصیلی خبره نه کوله شاګردان او مذاکره کوي دا تصویب کو یا به چې کوم دې تقلید کو چې تټی کوي او دا غلط دا مطلب نه چې سره حق خبره نه کوي خدا زمونږ چې څومره خله بے ځای سورې دي دا سورې بازه بندول پکار دي. د حافظ مزي د کتاب تلخیص سے کم دے اور پائے کہ باعث سوزنوں کے اضافہ دا ابن حجر اسقلانی کرے دا داغت تہذیب و تہذیب پدے باب کی کتاب دے دو کتابوں سرا تاسو د شاگرد اور د استاد تعین کولش دا کتابوں نہیں چا سرا اگر تعین مائیں پوئی نہ سر دلتے کے دار آوی چکم دے محمد ابن یوسف ودا فریابی دے بے کندی نہ دے یعنی محمد ابن یوسف فریابی دے فریاب بیکندی نہ دے بیکندی دے امام بخاری حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او دسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې طریقه چې اندامې یو ځل ووینځه نو ته خوش کاله دي څنګه نه او په دې عمل شروع تا دا حدیث څخه خدمت وکړه خلک د ځان پورې خواندو طریقه دارا چې کامل سنت پسې تل پکار دي ٹھیک ده تاسو سره ټایم کم دی بل فرض ګرم چیرې اسکل خپل مخلاص درې ځله نشوي د ځان پورې نشي خول یو ځل باندې اکتفا وکړه او به کمی دی بالفرض امامتی نه ختمی کی بالفرض زیدن خو جواز اشته خو جواز دا مطلب خو نه دی چې ته دې ته اوس بڑے وها ټول عمر دا کار غوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین فی سفر فی حضر بغیر عذر ولا مطر سنن ترمذی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پټول جون کې یو ځل
بغیر د سفر نه او بغیر د بیماری نه بغیر د باران نه دوه منځونه یو ځای وکړل. دا د حدیثو کار دا دی. اوس سره کېنه دا پته ولګي سهار او ماښام لکه ټول عمر کې یو کار یو ځل کړی دی، یو ځل وکړه که نه نخره یې جوړه کړه. دې ته په حدیث عمل نه وایي، دا د خواهش اتباع ده چې دا مطلب دی چې ته هر وخت یو ځای کوه. د ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا څه مطلب نه؟ مونځ په خپل ټایم کې دننه فرض دی، د ټایم نه مخکې مونځ نه کېږي، که کېږي بالفرض هغه د عذر د وجې کېږي. نو دا سه حدیثتوب نه ځان ساتي، دا حدیثتوب نه دی، دا ګپ دی. بس خپل طبیعت مطابق وه چې کوم ځای کې اسانه ده په هغې عمل کړي. د خلکو چړاولو دپاره کوي چې دی په دې خفه کېږي. په دې حدیث وایي عمل وکړه که نه، د خلکو مخکې یو ځل اودس وکړه، بیا خلکو ته وایي دا سنت دی. رسول الله سلام یو ځل وکړه، ته هم یو ځل وکړه، بس ټیک. دا نه چې ته یو څیز ته کسب ووایه، البته یو ځای کې دوام موجود دی، دوام وکړه. بابو الوضوء مرتين مرتين، په دې باب کې څه مشکل نشته دی متن لحاظ سره. او 10 مرتين مرتين څه مطلب؟ هر اندام دو دو ځله وینځل. دا مطلب نه چې او 10 دو دو ځله کول، یو ځل له 10 بیا کنه دوباره وکړه، دا نه مطلب. او 10 په داسې طریقه چې هر اندام دو دو ځله وینځل شي. حدثنا حسین بن عیسی، حسین بن عیسی چې کوم دی دا بسطامی دی، حسین بن عیسی بسطامی. یونس بن محمد دتا المؤدب وی، په المؤدب باندې جدا کې ربل نخ بشمیرا خلق دی المؤدب چې کوم دی هغه دک کړي. قال حدثنا فلیح بن سلیمان، فلیح بن سلیمان نواخله تر اخره پورې سم رجی دي، نو دا ټول مدنی روات دي. حدثنا فلیح بن سلیمان عن عبد الله بن ابي بکر بن عمرو بن ابي بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کو پدا سے حال کې چې هر اندامه دو دو ځله وینځ. جواز دی، بس جائز دی، دائمی سنت نه دی. دائمی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر اندام درې درې ځله وینځل. مسئلې نوعیت صحیح د کول والی وخت ما یو اشاره وکړه خطبه کې، هغه داري چې کومه کومه علاقې ته کم کم حدیث او کم کم سنت رسېدلي دي، دا غي اتباع پکاري. دا نه ضروري چې ته چې ټوله دنیا کې یو سنت وي، دا الله نظام له لاس کې اخلي. په دې کې تبلیغانو خبره لري خره هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله محبوب دی، او دا الله دا محبوب مختلف سنتونه دي، د سنت نه هغه ما تعبیر کی پاداګانو باندې دا الله د رسول بشمیره اداګان دي، ان سنتونه. او الله غواړي دا چې زما د محبوب هر هر ادا دی ژوندۍ. نو که ستا ذهني چې نه ټول لره فلدین نه کوي خرطوب کوي، اګه څوک دا وي چې ټول لره فلدین کې دیم غب لګي، لکه په شپه مل لګوي. دا غالي دي ستوب دین سره علي دي ستوب دای چې سره حدیث باندې پوي کی ځان ته دې په ظاهر باطن پوي شي، دې لپاره مهنت وکي او په دې عمل وکي. دې ته علي دي ستوب وي، دې ته نه وي چې رفل دین وکي. رفل دین خو شافعیان هم کوي، شیعان هم کوي. اته فضول علامات راغستې علي حدیث باندې لګوي. دغه شیطان ډېر لاسته ځان دغه خلکو کې مونږ نه بس حدیث باندې بهشکه عمل وکي، خو په دغه بنیاد نه رسول الله صلی الله علیه وسلم توضا او د سیو کو مرتين مرتين، دا مطلب چې هر هر اندامه دو دو ځله ووینځل. مطلب دا چې لاسه دو ځله ووینځل، نخله کې وبد ځله واچولې، نه پوزه کې وبد ځله واچولې، نو مخیم دو ځله ووینځل، لاسه هم دو ځله ووینځل، سر مسه سو ځله وکړه، نه دو ځله باندې یل ټول یاد یعنی هر هر اندامه دو دو ځله وکړه. دغه ټول رال بس قطع نظر دینا چا سنت ته او قطع نظر دی چا فرض دی. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، او داس په داسې طریقه چې هر اندام درې درې ځله ووینځل شي.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد عطاء ابن يزيد لیثی مدنی دیکھ اور دا اسناد چکم دے کلہو مدنیون اسناد کے رول مدنی خلق دے روات رول مدنی دے وفی ثلاثة من التابعین لیکن دے تابعیان دیکھ یو حمران مولا عثمان حمران دارنگی عروہ عروشتا بھائی گنشتا بھائی ہاں قتل بغوال ادھر تو وہی بگے لاندنی حدیث کے دارنگی ابن شہاب صالح بن کیسان وغیرہ رست دویم روایت کی ذکر راضی تو پدے اسناد کی کم جو رست راضی نو پائے کہ سلور تابعین دی اور پدے کے درے تابعین دی کم کم حمران عطا اور ابن شہاب عطا اور حمران درے پدی کی دی اور پرستنی کے سلور تابعین دی پرستنی کے سلور تابعین دی اور پدے کے درے تابعین دی دا اسناد کمال لے دا اسناد کمال لے ان عطاء ابن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان دعا بإناء عثمان بن عفان سے چلو گو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان دعا بإناء دعا را غختل اناء را غخت لوح را غخت فافرغ على كفيه 3 مرار لوخه چراو غخت نراتوی ایک پخپلو کفینو باندے 3 مرارن دریزل طریقہ دارا چی اول مونگ دا سسیز ناودس کو چی اگا لوخه پاکی یو سڑی پا پلیت لوخه کی پلیت دا مطلب چی پے کے پیشاب و پخانہ پراتی دی اور پائے کہ اگا اوبو واسونے ناودس تو بہت پلیت شوئے گا ادس روپے کی نا عمومی طور لوٹے موٹے پاکی سکا چے عام رواج دارے چے خلق دی لوخوں کے پیشاب نہ جائے البتہ بعضی معشومان شرارت توجہ کی تو معشوم والی ہو شیطانہ وجون دے گا نہ کئی پائے گے اصولی طور یہ لوٹے ہو دے پرتائی نو تخا مخا پائے شک مگوا چے دے کے بچہ گند کری دا عام عادت تے چے خلق دا قسم لوخی پاک ساتھی چے کل لوخ پاک شو او لوخ دا سے رہے چے آغا دا غی سو منگ پر دسو آئیو سنت ورطو آئیو سنت ہی نشتا سوغلے نشتا رے بالفضل عام لوخ رے نو سڑے چے کل لاس وینزی اول لکہ لوخ ہو پاک دے بے شک او تا گند لگے دلے جنابت تے بالفرض جابل سے دی نو ستا دا پارا آلستا لاستی کنا او در ٹول نمخ کی وطخ پل لاس پاگئے کہ بنا پاگئے نو سما تلچے کہ ورٹم بے نو کدے کہ ورٹم بے نو حکمن اوپا پلی دیشوے یعنی اگر جس طرح سے پورے گن خو نشتا خو حکمن اگا اوپا پلی دیشوے نجس وے داغے نو صفائی ممکن ندا ناول آلا داغے پاکول پگار دی اگدا چے مونگ دخ پل لاس او وینزو لاس بالا غی ویندلے کی چی اغلق سنگتن کلیش دغی دا پار رازی افرغ علا کفے دا غی دے اوبر آوارو لے فراغ سا مطلب راتو یول تروتے یول پدے ماندی دی چی لاس پگے دن اور داخل ولے نش دغا طریقہ دا بائی سوزن دا سیوی چی پائے کہ تو اغا راڑو لے نش مثلا تالاب دے اور تالاب نتا او دس کے نس چل وگے تالاب راڑو لے تو نالتا مجبوری دا فقہا بیا چل خیچ اول دخی لاس سے کم دے یو سو گوتے پاگئی باندے گس لاس پاک کلیش
یعنی د خلاص غوته وتا ورته ور داخله کی و براواخله او ګس لاس څنګه دا پاک ټول بیا دا غینه په خلاص باندې ورواچو دا خلاصونه مخکې گئی په دې وجه مخکې گئی چې مونږه پیشاب او پاخانه په ګس لاس پاګو نو دې باندې څه دلیل نشته د شریعت هغه عام اجتهاد دا وی قیاس دا وی چې اول خلاص هغه وبو کې ور داخل نه چې عمومي طور خلک دا پاک ساتي دلته کې عثمان بن عفان رضی الله عنه دعا بینائن فافرغ علی کفیه 3 مرار هغه برات ویګړي پخپلو لاسونو باندې پخپلو مړوندونو باندې 3 مرار درې کرتے فغسلهما نغه اووینل درې ځله اووینل دې کې دلک نه یادي دلک مستحبی ثم دلک مګلو ته وي ثم ادخل يمينه في الاناء نو بیا خپل خلاص په وبو کې ور داخل کو په لوح کې ور داخل کو فمزمزا واستنشقا نو دا غینه مزمزا او استنشاق وکړل د مزمزه او د استنشاق په ترتیب کې د چا سره اختلاف نشته اتفاقی مسله عجیب خبره نه یعنی عجیب خبره شو چې د په ترتیب کې چا سره اختلاف نشته او الله سوینزل بیا خلق او بیا پوزه کې وباسول په ترتیب کې چا سره اختلاف نشته البته که سړی مخ کې پوزه پاګږي او پسې خله پاګږي نو ګناه خو نه موږ کو کیږي لیکن د سنت خلاف وشي محض صفائی و پراشی لیکن خلاف سنت طریقے سے ثم غسل وجهه 3 او بیا خپل مخ وینځو 3 کړه دغلته کې تاسو لستل چې دعا بینائن عثمان رضی الله عنه لوخر وخت دا دست پاره او بر وخت حافظ ابن حجر لکی فیه الاستعانت علی احضار ما یتوضع به دنه معلومیږي چې مشر کچا کشر ته وي چې دا دست د پاره برا کا په دې کې څه مانات نشته البته تبلیغیان به ډېر بد غني بیلمی دای کرشمه دغی وخته هیڅ کشر مشر کشر ته وی چې برا کنده کې فرق نه ورته نه مرتبه کې کمه راځي نه ثواب کې کمه راځي البته یو خطرې ده د دې لپاره چې شاګرد او دارنګي کشر هغه د خدمت کولو چل دی دا پکې پکار دی دا هارون چې کوم هارون دا بعضې سوزونه ډېر ښه خو زمونږ خلک هغه سوزونه ګوري نه د هارون زمانه کې یو خو تردن للباز یو بله قصه یې هم ده د یو دلته د جومات ته وختي راغلی دا علما چې کله داسې دا غټ خلک وویني که د دې خوله خارښ کېږي بیا د هغې زمانه خو ډېر تیز و هغه چې باچا مې اوس مونده دی شورو شو ورته نو چې کومې خبرې به یې کولې به ټولې په هغه منطبق کولې ته وایې دا قرآن او حدیث دغه دپاره نازل شي دا بعضې خلکو کې دا مرض ته دی هغه سره دا چلو که هغه ډېر په شوق باندې او ډېر په غور باندې اورېدل خپله اصلاح یې کوله ښه خلکو چې کله ختم شو مونځ شو رای وخته دې خو راشي مولوي صاحب ډېر د ښه وکړه ستا شکریه خو زه د فرعون نه څه بدتر نه یم او ته د موسی نه بهترم نه بس خبره یې وکړه په دواړه په خبره پوه شو الله چې موسی علیه السلام دا غرور لېږه نو څه یې ویل ورته قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی او تا زمانه خالص کافر جوړ کړی بلکې تا د زړه فرعون نه سوا کافر ښکارې مو ته د موسی او د هارون د دواړو نه ډېر پورته خوله کې اور مه ګرځوی خلک دین هم رسوي امر بالمعروف هم کوي نهی المنکر هم کوي په طریقه باندې د دې هارون ډېر واقعات دي داسې امام مالک ته ویلو چې زما زوی ته ته جدا و سبق خیر امام حنیفه ته ویلو امام مالک ته ویلو امام محمد ته ویلو امام محمد ته ویلو هغه ورته ویل د عام خیرات نه څوک شړم نه نشم درې کولی خلک به راځي بس قرآن به وي دلته
خیر هغه خپل ځامن امین او مامون دواړه کړل چې تاسو د استاد محترم سره سبق وایه. سبق یې چې نه هغه وخت کې خدمت دغه او طریقه دغه چې شاګرد د استاد خدمت کوي. زموږ زمانہ کې شاګردان چې کوم خدمت کوي د تعلق سره پیسو سره اخلاقی تربیت پکې نه. دا بادشاہ زامن دي نه یو او باچي لیکن پلار راشي نه تپوس کوي چې وی قتل نه وقاریت چې تا ته له ظلم کړی یې بد دکړي چې زما په ځوی باندې تا ته وواځي. هغه امام یریږي هغه ویږي نه په خدمت ویریت نه اوتی زما مطلب دا چې یو ځوی له پکار داو چې هغه تا ته وباچولې او بل له پکار داو چې هغه وبخورولې. زمون خلکو ته دا قسم سوزونه دا عیب لګی نن. دا غي وجه دا چې نن حالات هغه نه دی پاتې شي. د استاد هغه حیثیت هم کتل پکار دی چې زمونږ اساتذه اپ کم درجه کې دي اوس او تر کومه حد پورې د هغې خپلو شاګردانو سره رویه سره آیا هغې خپل بچي ګڼي او که بل څه. زمونږ د اسلافو میراث په دې طریقه برباد کړی دی. تمہار کے مزمزہ و استنشاق دے ترتیب کے چاہ سے اختلاف نشتا ہم تک ترتیب دے کم چلے. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرار. بے خپل مخوین درے کرتے او خپل دواړه لاسونه وینځل الى المرفقين تر سنگلو سرا ثلاث مرار درے ځله. دا طریقہ زمون رواج عمومی طور دا دی چې خلک لاس مخ ارسو وینځي خپې مو وینځي بیا چې پاسي نو بیا خامخا به موټو باندې یو خاص طریقې سره کوي چې راکدي کې مسه مسه به نو کدا اسه عادتي بیا خو ټیک ده او کنه خیال لای چې را د وینځلو سره سره د دې باندې مزید څه شی پکار دی دا بیا دین کې اضافه ده. بعض عادت هم لږ سمول پکار دی بدرې درې کړه ته کافي دي. ثم مسح برأسه د سر مسا درې ځله نه ولې د امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی چې د سر مسا درې ځله پکار ده. د امام شافعي خپل مذهب دغه دی. ابن حجر اسقلانی سره دی چې شافعي دی لیکن یو خو زمونږ اوسنی خبر دا چې زما امام ویلي زه نه پرېږدم. دا ډېر جامد قسم تقلید دی او دا غلط دی. پکار دی چې سړی دلیل پسې لړ شي. د امام شافعي رحمه الله استدلال څه شي نه دی وضو ثلاثا لیکن دا رائے په ټول امت کې درې کسانو ده صرف ابن ابي شيبه نومونه لیکلي چې فلاني رائے ده فلاني رائے ده فلاني رائے ده خو جميع امت هغه نه دي قبول کړي. جميع امت دا غستري چې د سر مسح به یو ځل وي. ولې مسح اسهم تخفیف دی د وینځلو نه او چې کله ته یو سیز باندې درې ځله مسح راخ کې لاس راخ کې لون نو عرب دې ته مسح نه وایي ته وینځل وایي. استدلال څه شي نه کړی لغت نه کړی یعنی مسح دې ته وایي چې مونږ لون لاس په یو ځای باندې یو ځل راخ خو که دا لون لاس مونږ درې ځله راخو دا اوس مسح پاتې نه شو دا وینځل شو. حال چې قرآن میں څه فرمایلی مسحو کې ومسحو برؤسکم او دا جواب چا کړی دا ابن حجر لیکلی دی سره دې شافعي دی او په دې شافعیت نه نوځي خلکو مذهب نه پیغمبري جوړ کړل ده. حنفیت کې هم دا چیز دی چې کته دلیل پسې دي نو خلک بتاي او غلطه کوي چې دا حنفي نه نه چې دا طریقه نشته دی. اصول لای چې ائمه مونږ ټول تسلیمو کاغه شافعی دی کاغه ابو حنیفه دی کاغه مالک دی او کاغه احمد دی رحمهم الله. او بیا اصول لای چې په دې کې د کم یو کس رائے قرآن او سنت تقرب دا او قبول شي. طریقه دا کړ دا طریقه نه چې بس یو کس پورون خلا او دا نه خالص نبی جوړګه یو غلط صحیح متواتر حدیثی تا غپرې دا د امام نه پرې دی خپل دا جامد قسم تقلید دی ته وای دا تقلید مذموم دی درست تقلید نه دی. ته دې یو مثال درکوم تاسو په خبره پوښ
یو سړی دی هغه مفقود الخبر شي، رک شي، ښځه هم شته، د ښځې خاوند مفقود الخبر شي، دا به تر څومره مودې پورې انتظار کوي بل واده ته؟ د احنافو مذهب دا یې 40 کاله به دا انتظار کوي. پوه شئ 40 کاله دا انتظار کوي، نو بیا اوس چلي. خو دا اجتهادي مسله ده. په اجتهادي مسایلو کې دا نه چې تاسو امام ابو حنیفه ویلي دي بس ستا پیغمبر شنه اعوذ بالله من ذلک. احترام د امام په خپل ځای وي، دا غو تقلید په خپل ځای باندې وي، لیکن د دلیل حق لري خلک. د امام شافعي مذهب 100 کال 100 کال د انتظار وکي، 100 کال پس دی عدت تیر کی تعین بو کی چې فلان کی ټیم کې روک شوی دی، دا هغه نو 100 کال وروسته انتظار وکي، انتظار چو شو اوس به عدت تیر کی، دا هغه عدت نو سودا نکاح کولی شي. علماء دیوبند کې مولانا شریف علي تانوی رحمه الله هغه فتاوا تاسو ګورئ، هغه په مستقل رساله لیکي دا الحیلۃ الناجزه پنو، او دا لیکلی دي چې که یو سړی د دلیل په بنیاد باندې خپل امام پریږدي او بل امام پسې لاړ شي، وی ته مذهب پرې ښودل نه وایي او نه په دې څه ګناه راځي. داسې قسم علم خوند کوي، په دې کې اسانتیا ده، یو غیر منسوسی عمل دی، یعنی په دې اجتهاد کې څه دلیل شته چې 40 کاله به انتظار کوي؟ چېرته دلیل نشته. او چې کله دلیل نشته محض اجتهادي کار دی، نو په دې اجتهادي کار کې که اختلاف راغی نو څه فرق نه ورځي. خدا لا کولی شي خبره چې علم وي، چې علم نه وي بیا سړی خبره نشي کولی. ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين، نبی خپل خپې وینځلې 3 ځلې الى الكعبين تر ګیټو پورې، یعنی ګیټه دا په وینځلو کې داخلي دي. کعب ته ولې کعب وایي؟ کاف عین به ابهرنا وایي. یو شی چې د عام وجود نه برسې رہی ته کعب وایي. نو ګیټو ته ولې کعبین وایي؟ د کعب تسنیه راغله، دا خپه کې د دې شکل چې کوم دی هغه اوبري ہوئی دی، دا ورته کعبین. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا سیدنا عثمان ذو النورین فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ نحو وضوئي هذا، چا چې اودس کو زما دې اودس پشان، یا څنګه چې ما او درې درې کرته و اما کې وتا سم ویل جائز دي، یو ظلم جائز دي، دو ظلم جائز دي، لیکن پورا اجر کله ملاويږي په دی باندې. اوس ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، او بیا 2 رکعاتو کی په داسې طریقه چې د تخپل نفس سو وسوسه نه ورچي، یعنی مونږ د وسوسې نه بچ، داسې طریقې سره مونږ کو چې نفس دتا سو وسوسه وانه چولا. غفر له ما تقدم من ذنبه، ته تبو بخلی شي هغه ګناه کم چې مخکې کړی شي. یعنی دا قسمه اودس دا باعث جوړیږي د غفران الذنوب. ته ورته مونږه کامل اودس وي، دې سره 2 رکعاته مونږ هم دیک 2 رکعاته مونږ کول. د حدیث کې داتا چې کوم ټوکړه ویلا چې غفر له ما تقدم من ذنبه، دلته دا الفاظ عام دي، یعنی چې کم ګناه د مخ کې کړی دی هغه توبه خلی شي. ابن حجر هم لیکي چې ظاهره يعم الكبائر والصغائر، ظاهر نه خدا معلومیږي چې صغائر او کبائر ټول عام دي، خو دومره دا چې نور احادیث داسې شته چې هغې دی کې لفظ د کبائرو ذکر دی. تو په دې وجه علما وایي چې په دې سوزونو باندې صغیره ګناهونه معاف کېږي. بعض علما دا وایي چې حقوق العباد نه معاف کېږي، خو په کار هم دی. د حقوق العباد ادایګۍ کې زموږ خلک ډېر کمزور دي، فرض مونځ به کوي لیکن د پلار مور حق نه پېژني، مونږ روزه حج او زکات پیژني، خو که سکول کې استاد دی نو د استاد پای کار نه پوهېږي، تنخواه رامخلي. دارنګې یو دینی تحریک کې تنظیم کې ونډې وهي، خو تا سره معاملات وکړه، نو دا شی لږ ډېر د شرم دی. یو سړی چې هغه د دین په معاملاتو کې خبرې کوي او ځان ته د دین ماهر وي، نو پکار دی چې هغه د حقوق العباد
خیال ساتي. ولې وجه د هغې دا ده چې حقوق الله یعنی الله خپل حقونه خو معاف کوي، حقوق العباد هغې معاف کوي چې کله عباد هغه معاف کوي. یعنی د یو بنده په مونږ باندې حق دی، هغې بنده نه دی معاف کړی، الله یې نه معاف کړی. په دې وجه باندې د حقوق العباد اهمیت په دې لحاظ باندې د حقوق الله نه سیوا شي. لکه یو سړي مونځ نه دی کړی، دا الله حق یې والد الله یې معاف کړي، خو که ډنډه یې والده یعنی مسلمان له یا یو انسان له ناپ تول کې نقصان ورکړی دی، نو دی بیا هلته کې په تبلیغ یا په ګیره یا په قرآن یا په حدیث نه خلاصېږي. ولې د بنده حق یې والی. دا زمونږ اکثر و بیشتر نفرت باعث چې کوم دی دا خلک ولې جوړ شي، په دې وجه جوړ شي چې نوم د دین اخلي او دنده د دین تقاضې نه پوره کړي. باید چې سړی د دین تقاضې پوره کړي. بس کې اقول قولي هذا.